أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. الف لام میم. خدای عالم دے پمانا د دې حروفو پمراد خپل باندې د دې نه د الله سمراد دی نو پدې الله عالم دی. ذالک الکتاب دا هغه عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه کہ دا دے پا حقانیت کے حس شک شبہ نشتا من جانب اللہ کے دو کے حس شک شبہ نشتا. ہدی للمتقین ہدایت تے دا متقیانو دا پارا یا ہدایت کون کے دے متقیانو دا پارا. ہدایت مانا لار خودنا نو لار خودن کے لئے دا کتاب چاہتا لار خودن کے لئے متقین للمتقین متقیان ہوتا متقیان دا اللہ نے یریدن کی. دا تقوی ستوئی پا متقین لفظ کے تقوی دا نو تقوی پا لغت کے زان ساتلو تا ویلی شی او دا شریعت پا جبا کے دا ہر اغا سیز نزان بچ کے دلو تا وی کم سیزو چی دا آخرت پا لحاظ باندے نقصانی وی کا عقیدہ وی کا اخلاق وی کا اقوال وی کا افعال وی کا احوال وی. کم سیز کہ دا آخرت دا پارا ضرری و نقصانی وی دا اغی سیز نزان بچ کے دلو تا تقوی وی. دے کہ او سوال دارے کہ متقیانو تا خمخ کی نا ہدایت حاصل لے نو دا دوی پا بارکے چی دا کتاب ہدایت کون کے دے نو دا ہدایت و تا ضرورت پاتے شو اگوی تا خمخ کی نا ہدایت شوی دے. نو طالبان دے تا تحصیل دا حاصل وی یعنی دا یو حاصل شوی سیزو حاصل اول دا دے جواب دارے کہ دا ہدایت درجی دی او دا غی بیان سورت فاتحہ کے مخ کے شوی دی. نو قرآن مجید ہدایت کئی مطلب دا چی یو مخصوص ہدایت چی دا آخرت دا نجات ذریعہ گرزے گی اگا دا متقیانو برخدا دا ہدایت اگا مخصوص درجہ کہ دا آخرت دا نجات ذریعہ جوڑے گی اگا متقیانو دا پارا دے. نو دے کہ ہدایت خاصہ ذکر شلا دا متقیانو پا کی تخصیص شو.
دارنگ د تقوا مختلف درجی دی. یو ادنا درجه د تقوا دارا چې بنده د شرک او د کفر نه توبګار شي او په اسلام کې داخل شي، گناهونه کوي یا نه کوي، د گناه نه پرهیز کوي یا نه کوي، خو د شرک او کفر نه ځان بچ کو اسلام کې داخل شو، دا ادنا درجه د تقوا ده. نو د همیشه عذاب نه دی بچ شو. دویمه درجه د تقوا دا ده چې انسان خپل ځان د شرک او کفر نه بچ کړی دی، خو د غټو غټو ګناهونو نه ځان بچ کړی دی، او په وړو ګناهونو باندې همیشه والی نه ځان بچ کړی دی. نو د شریعت په اصطلاح کې چې د تقوا لفظ ذکر شي عموما دقه دویمه درجه نه مراد ده. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دا تقوا دا حقیقت تپوس کړی دی. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین چته د ازغونه ډکه لار باندې تلی او ویل او تلی ما. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین دغه وخت کې بیا ستاسو طریقې چې د ازغیدار لاره کې رواني وی دغه وخت کې دا جامع ځان پورې را جوخت کم را غونډ کم چې اسنه چې تغنو کې می جامع ونخلی نو دا غنې چې تیری وي او مضبوطی وي چې جامه کوم خلی جامه خرابی جامه شلی. نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وتویل امیر المؤمنین بس دقه ته تقوا وي چې د ازغیدار لاره کې رواني او جامع ځان ترا جوخت کې چې غنی ونه وي. یعنی غیر چاپیره دنیا د گناهونو د ازغونه ډکه ده، ته پکې خپل لباس د تقوا داسې را جوخ کې چې د ګناه نه ځان بچ کې. دې ته تقوا وي. د الله د نافرمانۍ نه د بچ کېدو د پاره خپل پوره همت او طاقت خرچ کړي. مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه وی تقوا څه ته وی؟ وی په کوم ځای کې چې الله درته د حاضرېدو حکم کړی دی هغه ځای کې غیر حاضر نشي، او کوم ځای نه چې الله منع کړی چې دغلته مه ورځه هغه ځای کې د حاضري ونه لګېږي، دې ته تقوا وایي. نو دریمه درجه د تقوا دا ده چې بنده د خپل زړه د هر هغې څیز نه محفوظ کي چې هغه څیز د انسان د الله نه غافله کوي. کم چیز چې انسان د الله نه غافله کوي د هغې چیز نه د خپل زړه محفوظ کوي، دې ته تقوا وایي. دا درې درجې شولې. اوس دې دی کې هدل للمتقین مطلب دا شو چې کم خلق د تقوا په اوله درجه باندې دي شرک او کفر نه ځان بچ کړی دی، نو د دې نورو درجو د رسایې دپاره دا کتاب هغه دپاره هدایت دی. چې ده خو یو ادنا درجه د هدایت یو ادنا درجه د تقوا یې اغشتې ده، نو دا قرآن دې متقي ته مخکې د ترقۍ لار ښیي چې په دې تقوا کې به نور څنګه مخکې شي. هدایت ورته کوي د تقوا، هدل للمتقین. او بعض عالمان دا وایي چې د تقوا نه مراد معنا لغوي ده او مراد د دې نه مطلق خوف او د ضرر د څیزونو نه ځان بچ کول دي. نو مطلب دا شو چې د چا په زړه کې د ضرر د څیزونو نه د بچ کېدلو جذبه او شوق موجود وي، نو هغه دپاره دا کتاب
لار خودن کی چې د ضرر د سيزونو نه بچ کی. هدى للمتقین. نو دې دې کې خدای پاک او فرمایل چې هدى للمتقین، دا کتاب ہدایت کون کے دے متقیانو دا پارا. او پدے سورت بقرہ کے 185 نمبر آیات کے اللہ فرمائی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا رمضان میاش اغا مبارک میاش دا چی دے کہ قرآن نازل شوی دے. قرآن سنگ کتاب دے هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو دی آیات کے اللہ فرمائی کہ دا قرآن هدى للناس دا طول خلق دا پارا ہدایت کو ان کے لیے. او دا حق او دا باطل پا منز کے فرق کو ان کے والفرقان. نو دا سورت بقرے اول کے اللہ فرمائی هدى للمتقین، بس یوازی دا متقیانو دا پارا ہدایت کے ان کے لئے. اور دے سورت بقرہ کے هدى للناس دا طول خلق دا پارا ہدایت کے ان کے لئے. نو دی دو آیاتونو کے بظاہر تعارض کاری. نو دا دے جواب دارے کہ پا عربی جبہ کی دا ہدایت دو معنی دی، یو ایصال الى المطلوب اور دویم اراءۃ الطریق. یا الدلالۃ الى الطریق الموصل. پختو کے ردے یو مثال لے، فرض کہ یو ناشنا سڑے راغے تا 400 نہ دے او تا تا وی چې د 400 دا اسپتال کم ځای کې دی، نو تو ته په دې لار داسې لاړ شه، ښي طرف ته تو شه، لږ مخکې چې لاړ شي بیا 2 لارې لاړ شي راشي نو ته ګس طرف ته تو شه، او بیا داسې مخکې لاړ شه نو یو چوک به راشي، یو چوک سره لږ دې خوا چې وګورې نو 400 اسپتال دی. دې ته وایي اراءة الطریق، لارا ښودنه، یا الدلالت الى الطریق الموصل، رہنمائی کول دا اغلار چاگا لار رسول کی منزل مقصود تا. بیا دا دے سڑی خپل خوخر چی پا دے لار اسپتال تزان رسی او کنا رسی زیو یا نزی ہوتا نے تا پوسکو تا لارو خولا. او دویم سڑے تا پوس کی چی دا 400 دے اسپتال تا کم لار دا او تا سره گاڑی تا تیرا دکینا با گاڑی دی کینا او لک سات پس دی اسپتال پا منز کے بریک کولکو چی تا اسپتال دیو چی تر چا سره کاری رو رسیوی. دیتوی ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تا رسول. نو دا دا ہدایت دو معنی شلی. نو قرآن مجید مقصد تا دا رسیدو دا پارا رہنمائی خو عام خلق تکی هدى للناس، طول خلق تلار خیچے منزل مقصود تکزین دا لار دا. البتہ مقصد ترسیدل دا دی قرآن پا ذریعہ باندی صرف متقیان و تحاصلی کی هدى للمتقین. نو هدى للناس دا مانا شو چی دا قرآن رہنمائی کئی، او هدى للمتقین دا مانا شو چی متقیانو لرا مقصد ترسی. نو دا دوارو مطلب جدا جدا شو، تعارض را نگئی. او دویم جواب دا دے دارے چی قرآن پاک عام و خلق دا پارا ہدایت تی، خو فیدتنا متقیان اخلی. هدى للناس طول خلق دا پارا دا ہدایت تی، خو فیدت طول ناخلی، متقیان تی فید اخلی، ذکوی هدى للمتقین. وی دا دے مثال دا سرے لکا یو سڑے بلتوی چی یو گلاس پی دا غوا پکی یو 2 قاشوغی دا غوا غوڑی، یو پکی دا چرگے گیوا چوا،
او یو دو قاشق پکې شات واچو په جوسر حل کا او یو ګلاس روزانه اسکا دې کې ډېر طاقت دی واقعي دې سيزونو کې طاقت شته خو که یو بنده داسې وي چې هغه سینه خرابه او ټوخ ټوخې ټوله ورځ شروع کړې وي او دا پی او هګۍ او شات دا یې دله ورکړله نو دی به په طاقت کې شي که سینه بیا نور هم خرابه شي نو دا خوراک چې دی دا خو د طاقت دی خو چې کم بدن سمي نو هغه له طاقت ورکوي چې کم بدن سم نه دی نو هغه له طاقت نه ورکوي نو قرآن هدن للناس دی خو فایده هغه چاله ورکوي چې چا کې صلاحیت وي متقي وي نو هغه ترې نه فایده اخلي او دریم جواب دا دی چې یو عزتمن انسان وي نو دا عرب ورته وایي اعزک الله واکرمک الله دې عزتمن کا نو دی خو مخکې نه عزتمن دی نو دی ورته بیا څه وایي چې عزتمن شي د دې دا مطلب دی چې دا مخکې نه کوم عزت الله درکړی دا عزت خدای نورم زیات کا نو هدن للمتقین دا معنا شولا چې دا قرآن مجید سبب دی د زیادت د هغې تقوا چې مخکې نه دی متقیانو ته حاصل دی دا تقوا خو متقی ته مخکې نه حاصله ده خو دا قرآن ولا دا تقوا نورم زیاتی سبب د زیادت دی هدن للمتقین ہدایت کون کے دے دا قرآن متقیان ہوتا اس دا دے متقیان اللہ صفت بیانی الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان اغا خلق دی یؤمنون بالغیب چی دوی ایمان روڑی پا غیب باندے غائبانا ایمان روڑی ایمان ستوي او غیب سيزونا سدي نو ایمان د زړه هغه باور او تصدیق ته وي چې بندا په زړه کې باور وکي یقین وکي او دې سره خوا کې بل لفظ د اسلام نو ایمان د زړه نه د یو شیز د تصدیق کولو ته وایي او اسلام چې دی نو دا انقیاد ظاهري ته وایي نو ایمان انقیاد باطنی دی پټ په زړه کې تابعداري باور او اسلام انقیاد ظاهري په اندامونو باندې تابعداري نو د ایمان محل زړه دی او د اسلام محل زړه او د ظاهر اندامونه دي خو شرعا ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه دی او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه دی یعنی الله او د الله د رسول صرف په زړه تصدیق کول شرعا تر هغه وخته معتبر نه دي تر څو چې په زبان دی وسره تصدیق نه وي کړی او په زبان باندې تصدیق کول تر هغه وخت معتبر نه دي تر څو چې په زړه دې یقین نه کړي تصدیق دې نه کړي نو خلاصه ده چې د لغت په اعتبار ایمان او اسلام جدا جدا څیزونه دي او قرآن کې د دې فرق واضح بیان شوی دی د باندې څه خلکو اورال مدینه منوره ته او بیا په پیغمبر علیہ السلام باندې احسان کو چې موږ د باندې ایمان راوړی او زموږ بل خیال ساتي نو الله پاک فرمایي قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قالت الاعراب باندې سیانو ویل آمنا من ایمان راوړی دی. قل لم تؤمنوا وتو فرمائے چې تاسو خو ایمان نه دی راوړی ولکن قولوا اسلمنا لیکن تاسو وایئ چې من ظاهری تابعداري کړې ده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا تر اوسه پورې ستاسو په زړونو کې ایمان داخل شوی نه دی. تش پخلی ایمان کې د زړه باور دی نشتا نو دا ظاهری تابعداري دی ته اسلام وی اسلمنا اوایا آمنا ویلو کې غلطیږي لکه په زړه باور نشتا. نو چې دا په زړه کې یقین نیو پخلی ایمان کوي دی ته منافق وی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان با د دوزخ پاغ لاندې طبقه کې وي. تش پخلی چې ایمان وي او د نزله کې یقین نه دا ایماندار نه وي. آمنا بالله وی من الله باندې ایمان راوړی او الله وی وما هم بمؤمنین دا ایماندار نه وي. یؤمنون بالغیب متقیان هغه خلق دي چې ایمان راوړي په غیب باندې. اوس غیب څه شی دی؟ غیب هغه چیز ته ویل کېږي چې په نظر نه راځي او په حواسو باندې نه معلومیږي. حواس په غوږونو آواز نه اوري، په سترګو یې ویني نه، په پوزه بوی نه محسوسه، په ژبه شکل نشي کولی خوږ تریخ یخ گرم، لاس پہ وهلی نشي اوار د کنا هموار. دا حواس او په عقل باندې نه معلومیږي بغیر دلیل نه، په عقل هم نه معلومیږي نو دې ته غیب وای. نو جنت او دوزخ هم نم لیدلی دی او نم په غوږو باندې د جنت دوزخ آواز اورېدلی دی او نه په سترګو نه په پوزه نه په غوږو نه په لاسو خپو جنت دوزخ نه یو خبر دی. قبر کې ثواب دی او که عذاب دی نم دی لیدلی سو، خو الله د الله رسول خبر را کړی دی چې قبر کې عذاب هم شته، قبر کې ثواب هم شته. د قیامت ورځ ته پس د مرګ جندون هم شته، جزا او سزا هم شته، پل صراط هم شته، جنت هم شته او دوزخ هم شته او بیا د هغې صفتونه الله او رسول بیان کړي دي. نو موږ لیدلي نه دي خو په دې باندې ایمان راوړی دی، یقین هم کړی چې خدای او رسول رښتیا وایي چې دا ټول هغه څه شته. دې ته ایمان بالغیب وایي. ایمان بالغیب دا مطلب چې کم سیزونه په عقل یا په حواسو څنګه معلومیږي او موږ په یقین کوو، نو چې الله او رسول الله ته کومې خبرې کړي دي او هغه په عقل او په حواسو نه معلومیږي، هغه داسې منو لکه چې په خپلو سترګو لیدلي دي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کله د عالم غیب نه الله ټولې پردې لرې کړي او دا جنت او دوزخ ما ته ښکاره شي په خپلو سترګو وینم، زما ایمان کې به زیادت را نه شي، ځکه بغیر لیدلو ما داسې مضبوط منل کړي دي چې په خپلو سترګو وینم نو څه زیات خو به نه شي. دا هر څه ما داسې منلي دي لکه چې په خپلو سترګو مې لیدلي دي، نو که په سترګو وینم نو څه چلو شو، زیادت به را نه شي. نو کم سیزونه چې پیغمبر علیہ السلام منگ تا دا دی دین پا بارک اجمالا روڑی آغا اجمالا منو او کم چې تفصیلا راتا ویلی دا با تفصیلا منو. دا دا متقیانو صفت اللہ پاک بیان کر، عقیدہ، قول،
عمل اب داسې اختیاري لکه چې دا ټول شیزونه دی بنده په خپلو سترګو ویني او که دا شیزونه چا په خپلو سترګو ولیدل او ویې منل نو دې ته ایمان بالغیب نه وایي دې ته ایمان بالمشاهده وایي او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی دې ځنکدن وخت کې خو بنده دا فرشتې وویني نو دغه وخت کې خو یې دې خامخا مني خو چې مخکې نی منلې نو د دغه وخت دا منل معتبر نه دي دې قبر ته چې بنده ورسېږي نو دې دا فرشتې وویني او تپوس پوښتنه م ووري نو دغه ځای کې خو یې دې مني چې او منکر نکیر راله او ما نه دا تپوس او دا منل معتبر نه دي دا چې په دنیا کې تو منې چې او منکر نکیر راځي او تپوس کوي په پولیسرات باندې تیر شولې او دې منله دا خو بیا هر څوک مني دلته دنیا کې ومنه یؤمنون بالغیب دوی ایمان روڑی پا غیبو باندې دا دې آیات بل معنا دا کیږي چې دا متقیان ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غایب وي او د پیغمبر علیه السلام د نبوت د معجزاتو مشاهده په خپل نی کړي او دې بیا منل کوي یؤمنون بالغیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج کی چې پیغمبر علیہ السلام د بیت الله نه بیت المقدس پورې سفر کړی دی پزمکا او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته تشریف وړی دی د اسمانونو نه برا کم دی پورې چې الله غسل الته رسول دی او واپس بیا راغلی جنت او دوزخ هم لیدلی دي نو په سباله پیغمبر علیہ السلام د شب معراج بیان وکړ چې بیګا شپه کې ما داسې داسې څیزونه ولیدل وی ابو جهل راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی راشه که ناشنا خو داسې خبره کوي چې بیګا بیت المقدس ته تلم او اسمانونو ته ته به دام منې وی دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام سره لا ملاقات نو کړي او د معراج د واقعې نه هغه خبر نو ابو جهل ورته وی چې داسې داسې خبرې کوي ته به دام منې نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی وی دا تا چې څنګه وویلو که چېرې داسې پیغمبر علیہ السلام ویلي وي نو زما پې د اوس نه ایمان دی چې دا ارسي لیدلي دي لا پیغمبر علیہ السلام نه تپوس نه دی کړی چې واقعي ته بېګا تللی او تا داسې داسې لیدي وی که دا ته کومه خبره کوې که دا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی وي زما پې ایمان دی ابو بکر صدیق دی یؤمنون بالغیب لا پیغمبر علیہ السلام لیدلی نه دی خو تصدیق یې وکړو یو صحابی د پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام یو اوخ یا اوخه واغشتله یو سړي نه خبره وشوله په دومره پیسې راکړه په دومره پیسې مې واغشته هغه یې در مې کړ ایجاب قبول شو خو دغه وخت نقد پیسې پیغمبر علیہ السلام سره نه وي نو سړي ته ما سره راځه چې پیسې درکړم ناغه سړی را روان دی پیغمبر علیہ السلام ته نه مخکې دی او دې کې بل څوک رالل او دې سړي ته وایي چې دا په ما باندې دا په ما په پیغمبر علیہ السلام خرڅ کړی دی وي موږ به زیاتې پیسې درکړو نو ناګانه سړی پیغمبر علیہ السلام ته آواز کوي چې دا اوښ اخلې او که نه اخلې که نه اخلې چې دې په بل چا خرڅ کړم وی ما خو د نه اخیستی دی وایي د چا مخکې دی اخیستی ګواره سره شته ګوره په پیغمبر علیہ السلام یې سودا خرڅه کړې ده چې وایي د نه مې اخیسته نه ورته وایي چې ګواره سره شته د چا مخکې دی اخیستی دی نو هغه وخت کې خو څوک نو چې پیغمبر علیہ السلام اخیستل کول نو صحابه کرام یې ولیدې وی ماله به څوک ګویي وکړي دا سړی وایي چې ګواه صحابي ورته صاحب زه ګویي کوم
پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې ولې هغه سات ته وی چې ما لګوي کې نا ورته وی ته موږ له د اسمان خبر راوړې پس مکه باندې موږ له د اسمانونو خبر راکې موږ هغه منو موږ خو اسمانونو کې تا سره نه یو نه موږ هغه لیدلي دي خو د اسمانونو خبرې چې ښکته ته راوړې ځمکه کې موږ ته بیان کې موږ یې منو نو که د ځمکې خبره ته وکړي چې اوښ ما اخېستی نو ولې زه به نه منم داسې منم لکه چې ما په خپلو سترګو لیدي چې تا زما مخکې واخېست یؤمنون بالغیب پیغمبر علیه السلام یې په دغه موقع لیدلی نه دی ایمان راوړي نو په دې کې فضیلت د هغه خلکو راځي چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پیدا شوي دي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حارث ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہ دے تابعی دے حارث ابن قیس وہی عبداللہ ابن مسعود تا چمنگا ستاسو دا لوی مرتبہ حسابو چې تاسو پیغمبر علیہ السلام په خپل سترګو لیدلی دی تابعی صحابی ته وایي من ستاسو دا لویه مرتبه منو چې تاسو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو لیدلی دی نو عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي من ستاسو دپاره د پیغمبر علیه السلام نه رستو ستاسو ایمان راوړل لوی فضیلت حسابو ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت او نبوت معامله خو ډېره واضحه وه په هغوی ایمان راوړل اسانو او تاسو پیغمبر علیہ السلام ندی لیدلے معجزیم ندی لیدلو ایمانم پی راوڑے او بیا قسم خوڑوے فرمائل چې کوم خلکو د پیغمبر علیہ السلام نه رستو ایمان راوڑے اغوی نسوک افضل نشتا او بیا الف لام میم ذالک الکتاب تر مفلحون پوری ہوئی تفسیر ابن کثیر کې دا سے روایات راغلی دی چې دا غینا د هغه خلکو فضیلت معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس ایمان یې راوړی دی دا فضیلت یو جزوی فضیلت دی کامل او کلی فضیلت بهر حال صحابه کرامو ته حاصل دی چې په خپل سترګې پیغمبر علیه السلام لیدلی او دا معنی هم ده چې د الله نه یریدونکي متقیان په غیب باندې ایمان راوړي یعنی که د مؤمنانو نه شا په شا وي نو هم داسې ایمان لري لکه چې مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري او د منافقانو په شان نه دي چې د مؤمنانو په مخ کې وایي چې آمنا ایمان هم راوړی دی خو چې مؤمنانو نه اړخته شي نو بیا د کفر اظهار کوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نو دا مؤمنانو حال داري که دوی دا پیغمبر علیہ السلام سره یوځای وي مؤمنان او که دا پیغمبر علیہ السلام او دا مؤمنانو نه غایب وي نو هم مؤمنان او دا غیب یو معنا زړه قلب وی دا ځکه چې زړه پټ دی نو بیا به معنا دا شي چې مؤمنان متقیان ایمان او یقین لري په زړه باندې د زړه نه ایمان لري د منافقانو په شان نه دي چې تش په خولې ایمان یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم بهر حال راجح معنا د غیب اولنی ده یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة او منز قائمی منز قائمی دا دا متقیانو بل صفت دی دا سنوی چه یفعلون الصلاة منزون کئی یصلون الصلاة هوی ویقیمون الصلاة منزون قائمی د مانزه چې کم فرائض واجبات سنت مستحبات تی دا هغې پوره پوره لحاظ ساتي
د بدن پاکواله، د جامې پاکواله، د ځای پاکواله او نور ضروری آداب د هغې خیال ساتي، او دې سره باطنی خشوع او خضوع او ټول بدن اندامونه الله ته متوجه کول، دې ته اقامت الصلاة وی. او برابر منځونه کول، دا نه چې یو منځ کوي او بل نه کوي. او داسې ټونګو والا منځ هم نه وي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. د منځ اقامت دا دی چې رکوع، سجده، تلاوت، خشوع، الله ته توجه په مانځه کې پوره پوره وشي، دې ته توجه وي، دې ته پوره منځ قایمول. تا نه چې نیت ته تړلی وي ولاړې داسې مخامخ دیوال ته ګورې ګورې، ناګانه چت تم سترګې واړې، چت ته وګورې راوګورې، پوزه ګرول شروع کې، پوزه کې ګوتې وې، نو دا اقامت الصلاة نه دی. د لرې نه یو سړی چې ګوري نه به دا نه وایي چې دی مونځ کوي، دی وایي دی دیوال ته هسې په تماشه ولاړ دی، چت ته ګوري، هسې ننداره کوي، مونځ ته نه دی ولاړ. د مانځه په وخت کې الله دې بنده ته متوجه وي، ټول رحمتونه ده ته متوجه کړي وي، خو چې کله د ده توجه بل اړخ ته ووړي، الله د ده نه خپل د رحمت توجه واړوي. چشم من در چشم تو، چشمان تو جائے دیگر، من تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر. بنده وي زه تا ته ګورم نو ته بل ځای ته ګورې، یا بنده ته ما ته متوجه نه، من تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر، ته د بل چا په تماشه شولې. نو په مانځه کې پوره توجه چې کوې نو دې ته اقامت الصلاة وایي. او د خلکو د ښودنې لپاره به هم نه کوې، چې خلک نه وي نو مشین ورته ولګې، مشیني مونځ کې زر زر رپټ وچلېږي، او چې خلک وي نو چې ودرېږي نو د رکوع نوم نه اخلي، او چې په رکوع ټیټ شي نو د پاسېدو نوم نه اخلي، او چې په سجده پرېوتې نو پروت دی. وګورئ څونه بزرګ دی داسې خشته مونځ کوي، تا واورېده نو نور هم پکې ورخوږ شوې، او چې څوک نه نو مشین وګرځېد. وی کلیدی دری دوزخ خستا نماز که در چشم مردم گزاری دراز. د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې، نو دا وی د دوزخ چابي ده. نو مونځ به کې او همیشه به کې، پوره د هر یو څیز به خیال ساتي، د حرام، د مفسد او د مکروه نه به پکې پرهیز کې. دا ګلکار چې برجې وي یا دیوال وي نو مساله په مزدور باندې ښه جوړه کی، که خټه باندې وي نو خټه مزیداره جوړه کی، نو بیا په کرنډۍ باندې مساله یا خټه اوارئ، او بیا چې پې خښته کیري کله کله دا زر خښته واپس اوچته کی، او د ګوتو په سر ګیټ کې په هغې خټه کې یا مساله کې ګیټ کې و، د هغې د وجې خښته برابر نه لګېدله، هغه ترې نه لرې کي، او بیا مزې لګولې د هغې سره مو ګوري، قسم ورکي، او سال ورسره سات په سات ځوړندی. نو دا په سال باندې چې دې کوم دیوال یا برجې وي نو دا که دې اسمانه پورې خیجئ نو یو شان نیغئ، او که سال ورسره ني نو یو اړخ ته برجې کږه شي یا ته دیوال کوږ شي. نو چې دیوال یا برجې کږه والا همیشه پاتې کېږي، نه څو ورځې پس غورځېږي، او چې کوم دیوال یا برجې نیغه والې ده مضبوطي زر نه غورځېږي. د اولې خښتې نه دې سال لګول شروع کړي، په ځمکه چې کومې خښتې ولګېدې
دا اق زین دے سال شروع کی نو پسال روان دے نو دیتا اقامت ہوئی نو دا شریعت پا کرنڈے باندے با مسالہ اوارے کہ دا مکروح یا دا مفسد گٹ کے پکیو نابتے و باسے مسالہ با ندیر نرم وی او نبا دیر سخت وی او خخت با دمخی وی نبیا با دیوال ٹیکی او کویخ کے رنبے خخت دے کگو لگولا نو دیوال اسمان پوری و خیجوانو کوگ بی خشت اول چون حد معمار کج تاسو ریا میرا و دیوار کج نیت اول نہ خراب نو دا مثبت تر آخر پورے ٹول دیوار کچ کو گو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دور حکومت کے گورنرانو ته چې خط لېږه نو ورته بیا د مانځه حکم کو چې د مانځه به ډېر خیال ساتي او خط کې به ورته لیکل من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع چا چې په مانځه دوام وکړ هغه به د دین په نورو کارونو هم دوام کوي او چا چې مونځ ضایع کړ نو دی به د دین د نورو کارونو دپاره ډېر ضایع کوونکي وي نو متقیان هغه خلق دي چې په خپله باندې مونځ قایموي په خپله به مونځ کوي په خپل ماتحتانو باندې به مونځ کوي که د بچي دي په هغوی به مونځ کوي او که د کور نور بندیان دي په هغوی به مونځ کوي په شاګردانو به مونځ کوي په نوکرانو به مونځ کوي چې کوم ستا ماتحت دي په هغوی ټولو به مونځ کوي او د مانځه ټیم داسې دی چې دا د ډیوټۍ د ټیم نه مستثنا دی یو سړي سره دې خبره وکړه چې زه به تا له 8 ګنټې د فلانی ټیم نه فلانی ټیمه پورې دا 8 ګنټې دي زه به تا له ډیوټي کومه د سهار د 8 نه 4 پورې به دله کار کوم اوس د سهار د 8 نه 4 پورې ماسپښین مونځ پکې راغی تا نشي منې کولی چې مونځ مه کوه تا خو ماتی چې 8 نه 4 پورې صاحب د مانځه ټیم پکې قدرتي طور مستثنا د مانځه له بزم لکه د چا نوکر یې نو هم مونځ به پکې کې په صحیح طریقه باندې ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغې څیزونو نه چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرچ کوي د الله په لار کې دا د متقیانو او بل صفت شو په نیکو کارونو کې به دوی خرچ کوي رزق څه ته وایي رزقناهم من رزق ورکړی دی دوی ته وتجعلون رزقكم انکم تکذبون دا رزق مانا حصہ الله وی اے کافرانو تاسو خپل حصہ دا ګرځولې ده چې تاسو د پیغمبرانو نه انکار کوئ تکذبون تکذیب کوئ دام خپل حصہ ګرځولې ده اوس د دې رزق اطلاق په هر چیز باندې کیږي کم چیز چې تعالی الله درکړي مال حال وغیرہ عقل پویا هوښیارتیا علم دا ټول یې درکړي دا ټول روزي ده ستا دا ستا حصه ده او انفاق ينفقون انفاق کوي نو انفاق د خپل لاس نه مال استلو ته ویلی شي الانفاق اخراج المال من الید والملک د خپل ملکیت نه د خپل لاس نه مال استل وی دې منافق ته منافق ولی وی وی دې د اسلام اظهار کوي او بیا د ایمان نه اوزي او ایمان د ده نه اوزي دې وتلو کې ورته منافق وی ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه ده انفاق نسو مراد دي
بعضی وی چې فرض زکات ته نه مراد دی، او بعضی وی چې په دې خپلو بچو باندې کم خرچ کړي نو دې ته هم انفاق وی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یو هغه دینار دی چې ته د الله په لار کې خرچ کړي، او بل هغه دینار دی چې یو انسان د آزادولو دپاره خرچ کړي، او بل هغه دینار دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کړي. نو دا روایت په آخر کې وی اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، په دې کې د ټولو نه ډېر لوی اجر په هغه دینار کې دی چې ته په خپل اهل باندې خرچ کړي. او بعض علما فرمایي چې د انفاق نه مراد نفلی صدقات دي. نه کمال دی هم، او که علم او هنر او عقل فکر دی هم، که صحت دی هم، او که اولاد دی هم، دا ټول الله تعالی درکړي دي. نو د دې نه خرچ وکا، ټول خرچ کا. و مما دې کې دا من تبعیض د پاره دی، یعنی ټول نه لږ غوندې د الله په نوم باندې خرچ کا، نور ځان ته پرېږده. نو ګوره مما رزقناهم د الله په لار کې لږ غوندې خرچ کا. نو دې کې تا ته یو خبره اشارتن وي چې بنده ګوره دا ټول شیزونه د الله دي او تم د الله یې. نو الله تعالی چې صدر کړي دي نو د الله د مال کې لږ غوندې بیا الله له ورکا. نو د یو شریف انسان په زړه کې چې دا راشي چې زم د الله یم او مال چې کوم مال حال راکړی شي دام د الله امانت دی، نه که مال لږ غوندې د الله په نوم خرچ وکړو څه توره مې وکړله دې کې زما څه دي. یو شریف انسان وہی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق خبر ادا چې موږ د خدای حق نشو پورا کولی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.